مشرانو مطالبه کړې وه چې زمونږ د پښتو معاشره ده زمونږ چې کوم زنانه شناختی کارت خپل تیاری د عمرې دپاره د حج دپاره شناختی کارت او پاسپورټ تیاری نو هغو ته جدا سینټر پکار دی چې هلته ستا هم د زنانو ناسي او ټول د هغو لپاره یو جدا سینټر وي نن الحمدلله دا غیر مونږ آغاز وکړو او ستاسو چې کومه مطالبه وه د موجوده حکومت هغه مطالبه پوره کړه په مټه کې آغاز وشو او انشاءالله په میاشتې دننه به مونږ په خپل کابل تحصیل کې د انفور چې کوم دویم تحصیل دی په هغې کې د دې آغاز وکړو مشرانو د دې نه بعد زر زر به درته یو څو خبرې کومه ځکه چې څه په الیکشن کې زمونږ وعدې وې او څه ستاسو مطالبې وې زما خو په ټول الیکشن کې د ټول نه غټه وعده چې وه د خپل مسافرونو وه یاد یې راته د مسافرونه کم چې په جیل کې پراته وو نو نن زه تاسو ته 15 میاشتې بعد دا خبره په ریکارډ مطابق کولی شم چې په 15 میاشتو کې 4687 زما چې کوم مسافرونه په جیلونو کې پراته وو هغه د جیلونو نه آزاد شو او خپل ملک ته خپل پاکستان ته واپس راغلل په یو کال او په 3 میاشتو کې هغه پاکستانیان چې په جیلونو کې پراته وو چا به یې تپوس نه کوو د هغو د اواز ورکولو لپاره څوک نه وو نو نن کم از کم د هغې آغاز شوی دی او صرف په یو حکم باندې چې کوم په سعودي عرب کې په جیل کې زموږ مسافر وو او کله ولي عهد دلته راغی پاکستان ته نو عمران خان ته یو مطالبه وکړه وی زما د مسافرو په ډېر خیال ساتي هغه زما زړه ته ډېر نږدې دي او چې کوم په جیل کې دي ډېر په تکلیف کې دي هغه به آزاد کړي نو د ولي عهد په یو حکم باندې په یو ټایم باندې په یو ورځ کې 1521 پاکستانیان د جیل نه آزاد شوي وو د هغې نه بعد دویمه مسله زموږ ځکه بجلي وه په هغې به سره خبره کومه د بجلي زموږ تېر شوي 15 کاله او بیا دا کال چې کله ګرمي وه ستاسو مخې ته ده چې مخکې به دلته 19-20 ګنټې لوډشیډینګ و او وولټیج به ډېر زیات و په دې ګرمیانو کې تاسو وکتل چې کم از کم زموږ په خلکو باندې اول پې روژه په راحته باندې تېره شوه مخکې او په روژه کې سره بجلي نه وه خو زما د سوات خلکو یو بله خبره ته کوم واورئ موږ ته وړي چې د بجلي مسله حل کوئ د هغې لپاره 3 طریقې کار دی اول بیا چې خپل ځان ته بجلي پوره کړي چې څومره ضرورت دی د سوات هغه بجلي سوات ته راولي خو که بجلي دې راوسته هم بیا به دلته لوډشیډینګ هم کېږي ځکه دلته په ګریډ کې دومره د بوج اخیستولو طاقت نشته نو په مټه کې ورته خپل ګریډ سټیشن کولاوی په کابل کې ورته خپل کولاوی د چکدرې مین ګریډ چې کوم دی هغې دا و په هغه کولاو شو نو موږ په مټه کې یو ګریډ سټیشن منظور کړی دی یو په کابل کې منظور کړی دی او انشاءالله چې کله د ځمکې دلته انتظام وشي د کابل په هغې باندې خو سیر اخیستی شوي ده او دلته په مټه کې چې کوم دی هغه ځمکې نه مسله روانه ده نو که ځمکه میلاو شوه حکومت پر ځمکې پیسې ورکوي خو انشاءالله چې په مټه کې او په کابل کې ورته خپل ګریډ سټیشن کولاو کړو د بجلي ضرورت یې پوره کړی دی نو بیا به لوډشیډینګ مکمل ختمېږي انشاءالله په سوات کې او مستقل حل به یې راوځي اوس مسله دا ده مخکې به کار نه و اوس کارونه ډېر دي چې کوم غټ پروجیکټ راوړې په هغې کې د ځمکې مسله راشي چې په کوم ځای کې ګریډ سټیشن جوړی هلته خلک ستایه شي زما د سوات خلکو تاسو ما ته ووایئ چې دا ترقي دا سفر به موږ څنګه طی کوو زما بچي ته انجینرینګ تعلیم پکار دی خو په خپل وطن ورته پکار دی زما ماشومې ته سبق پکار دی تعلیم پکار دی خپله زنانه یونیورسټي ورته پکار ده او په خپل کور ورته پکار ده زما خلکو ته ټیکنیکل ایجوکیشن پکار دی خو په خپل وطن باندې پکار دی ځکه چې روزګار ته ځي او روزګار حاصلوي خو تعلیم حاصل کړي روزګار موقع به میلاویږي که دلته خلکو ته نوکریانې پکار دي نو چې غټې منصوبې شروع کېږي نو نوکریانې به میلاویږي که نه زما ورونو دا منظوري شوي ده په هر حلقه باندې ترقیاتي کارونه روان شوي دي انشاءالله سوات ته به ترقي ورکوو د خپل سوات ته په صحیح معنو کې ترقي یافته یو علاقه جوړوو د سوات بچي بچي ته به تعلیم رسوو د سوات بچي بچي ته به صحت انصاف کارډ چې کوم و په هغې باندې مخکې مونږ 70% کیفیت ورکړی و نن سی ایم صاحب په دور کې انشاءالله یو پروګرام روان دی چې د سوات بچي بچي ته به انشاءالله مونږ صحت انصاف کارډ رسوو او د خیبر پښتونخوا بچي بچي ته به یې رسوو انشاءالله زما ورونو د هغې نه بعد یو بله غټه منصوبه چې تاسو ته کومه منظوره شوې ده سوات ایکسپرس وی موټروی مو کتلی دی کتلی و دی خلکو اول وی دا نه جوړېږي هغه مو اولنی پروجیکټ و چې وفاقي حکومت موټروی جوړوي
خو ولې صوبایي پروجیکټ په تیر شوي دور کې موږ شروع کړو نن حقیقت دی دلته خو هغه خلک هم راغلي دي انواز شریف په ګراسي ګراؤنډ کې مخکې تقریر کوو او بل کس سره ولاړ وو اسمبلی والا اته وی موټروے ادھر سے جائے گا ادھر سے جائے گا پتہ نہیں کدھر جائے گا جب تک کاری نه کړای دما خلکو د سواد خلکو موږ سواد موټروے چې راغی ایکسټنشن منځوري کړی دا صوبایي حکومت او دما چې کوم محکمه ده باقي په شریک باندې ان شاء الله موږ دا پروجیکټ کوو موږ ورته په خپل وفاقي بجټ کې 20 ارب روپۍ کې خودري د ځمکې لوټیشن لپاره ان شاء الله په کال کې موږ باندې باندې کار شروع کوو سواد موټروے ول چکدري نه بیا شروع کوو او چکدري نه باندې ډېرې پر بحرین ماجرا پورې هغه ځای پورې به رسو د سین په غاړه باندې بنا موټروے دي ارزه کې به انټرچینج تر خپل پر کوټري د بډیو پاس نه ځي او دا دې سره سره د سواد ته حتی په دې باندې فروغ ملاويږي چې سواد ته حتی فروغ ملاوي خلکو ته روزګار ملاويږي زمونږ ورسه یو با درې خبرې په ملک کې سراوان دی پاګې باندې کومه دغه ټولې پارټیانې او دیشي یو شروع کړل وجه سره زما د خون لپاره څو قرار دینا زرداری په جیل کې نواز شریف کې سنا اب یو سیاست خراب دی وای بهر ته ذکر نه بچيږي 35 سال ته حکومت کې په مونږ باندې او یې کرنه بچيږي ازونه تاسو کې حکومت نه وای تاسو وای چې دا د پیر د ورځې پولیس باندې کنه پرې خبر شوی کنه دا مونږ ته پوس کړو تاسو وای چې د پیر پولیس باندې کنه دوی مونږ څه پتا روم تخبر پته نشته ځونه مرګ د الله په لاس کې زمانو انت عبدالرحمن اکرم دورانی په باندې خپل کس نه عبدالرحمن یو وخت په دې شروع کې راغله وې د اسلام بچ کومه د اسلام په راغله کنه زمانو یو تاسو وکړي ما خبره کړې ان پټ کې سره ته ملاقات کړو ان پټ کې سره پښې تلې وې مال خدمت مو کړه وزوري نواز شریف مو زرداری نه خدمت کومه د اسلام خبره کوي د اسلام نه باندې شوې صوبایي حکومت کې پی کې یا ساتي دلته قرآن مجید ترجمه سره ناظرین سره په خیبر پختونخوا په سکولونو کې جان لازم کو عمران خان حکومت لازم کو په ناموس رسالت باندې اول په مضمون شامل کړی شو جوارلو داخله باندې عبدالرحمن وی چې اسلام لپاره په ناموس رسالت باندې اول په مضمون د خیبر پختونخوا حکومت کا سلیبس کې شامل کړل تاسو پته اول په مونږه لازم کړل سودی کاروبار حرام ډیکلیئر کول او د هغې لپاره هیلپ لاین قایم کول دا د دوی په حکومت کې نه و شوی دا د عمران خان په حکومت کې په خیبر پختونخوا کې شوی دی زموږ جوماتونو کې چې کوم امامان حضرات دي د هغې لپاره موږ قانون پاس کړی و چې د دوی لپاره وظیفه مقرر کړي خبر یې دي که نه و سی ایم صاحب د هغې لپاره پروګرام شروع کړی دی چې څونه زموږ امامان دي د هغو لپاره ماهانه وظیفه خیبر پختونخوا منظوري کړې وه او اوس پر هغې آغاز کړو د خیره خپل امامانو ته به انشاءالله به خپل وظیفه ورکوو څنګه چې استاد ته به سوري ورکړی کېږي هغه امامانو ته به ورکوو زمانو د هغې نه روا د اسلامي قوانین خبره کوي دلته تاسو وکتل چې په سرکاري دفترونو کې او په سکولونو کې اجتماعي منظور وکړی شو او هغه لازم کړی شو چې کله د مانځه ټایم شي او په سکول کې یا په ډیوټۍ کې نو په شریکه باندې به هلته به اجتماع کېږي هلته په شریکه باندې مونځ کېږي هغه خیبر پختونخوا حکومت کې د عمران خان په دور کې شروع شو زه یو بله خبره کومه دا خلک وایي عمران خان شلټر هومې جوړې کړي دي شلټر هوم نه خبرې که نه په پېښور اسلام آباد لاهور کراچۍ کوټه کې شلټر هومې جوړ کړی دی ولې شلټر هوم څه شی دی زما د دې شور نه پره د ریګوالرۍ نه یو کس روان چې پېښور ته لاړ شي هلته ورسره مریض دی یا یې څه کار راغلی دی شپه پې راله ته ما ته ووایي چا سره دومره پیسې چا ته په اوږدونو کې کمرې اخلي داسې نه که نه ده څوک په سړکونو باندې هلته پراته دي ریډیو والا مزدورۍ دي چې کم کس ته لري